بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو انتخابي مهم تقریبا شروع دی او چې څنګه الیکشن را نږدې کیږي سیاسي جماعتونه خپل هلې ځلې سیوا کوي او یو طرف ته جلسې شروع کیږي د امیدوارانو ته د ټیکټونو مرحله هم روانه ده. بعضې سیاسي جماعتونو په دغې باندې کار هم شروع کړی دی، چا درخواستونه غوښتي دي. دغه شان د را روان الیکشن دپاره نوې نارې خلکو ته سره و شنه باغونه ښوول دا سلسله هم روانه ده او سیاسي جماعتونه د راتلونکي الیکشن تیاری کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د راتلونکي الیکشن دپاره د اقتدار کې د راتلو په صورت کې د خپلو 100 ورځو پروګرام هم جاری کړی دی او په دې سلسله کې 13 ورځو کې باقاعده یوه دستوره وشوه او په هغې کې نه صرف دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان صاحب پخپله بلکې د مختلفو شعبو ماهرینو هغې خپل پلانینګ ورکړ. د دې نه وړاندې که موږ وګورو د کال 2014 د الیکشن نه وړاندې هم دغسې پروګرام ورکړی شوی او چې کله بیا په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړېده نو بیا د 90 ډیز د لسکم 100 ورځو یو پروګرام هم ورکړی شو. دغه باندې څومره عمل وشو؟ آیا دغه راتلونکي چې کوم د 100 ورځو کومه ایجنډا ورکړی شوې ده یا کوم پلانینګ ورکړی شوی دی دې ته که موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت د 13-15 کالو په رڼا کې ګورو نو موږ ته سخت کاري په کمو شعبو کې او د دې سره سره د مختلفو شعبو کې د ترقۍ د پلانینګ سره سره هغې ویلي دي چې نوې طرز حکومت نوې طرز سیاست دا به موږ خپلو. په دې باندې به خبرې کوو ګرانو کتونکو. موږ ډېر کوشش وکړو د تحریک انصاف د مشرانو د تحریک انصاف د ذمهوارو خلکو سره د پرون نه موږ کوشش کوو چې په دې موضوع باندې څوک نه څوک ذمهوار کس راشي موږ سره په سټوډیو کې کینی او دلته کې خپلې خبرې وکړي، خو موږ ته څوک هم تیار نشو او داسې ویل کېږي چې د تحریک انصاف نن انټرویوز روان دي د ټیکټونو دپاره د پېښور ډسټرکټ په خصوصي توګه د هغې د وجې نه زیاتره چې کوم اهم شخصیات دي هغوی مصروفه دي. به هر حال دا فورم حاضر دی او موږ سره کمیټمنټ کړی دی د تحریک انصاف رهنما ډاکټر حیدر علي صاحب څوک چې د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی دی. هغوی به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکیږي او د هغې خبرې اترې د هغې موقف دا به موږ اخلو. موږ سره په سټوډیو کې ناست دی ضیاء الله افریدي صاحب څوک چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی دی. تحریک انصاف سره تعلق خو نن سبا وابستګي د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دا 13 ورځې په خپل یو پریس کانفرنس کې یو نوی سکینډل هم مخې ته راوستی دی، هغې سره به خبرې کوو. زموږ همکار د مشرق ټلویزیون او د مشرق ورځپاڼې نوموړی صحافي او تجزیه کار فقیر حسین صاحب هم موږ سره ناست دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. خواهش به زموږ دا وي چې زیات نه زیات موږ یعنی اپوزیشن او حکومت دواړو ته موقع ورکو چې دغه تیر وخت چې څنګه تیر شوی دی یا کومو محکمو کې اصلاحات شوي دي څومره شوي دي د هغې په رڼا کې دغه د راتلونکي ایجنډا څنګه ده او بل دا ده چې دا د 13-15 کالو چې کوم حکومت وشو آیا دې کې شفافیت څومره په دې کې په میرټ باندې عمل څومره او چې کوم اعلانات شوي په هغې باندې څومره عمل شوی دی. ګرانو کتونکو خبرې به کوو، تفصیل سره به کوو، خو وخت موږ سره دا وخت د دمې شوی دی، وړه شان دمه کوو. بیرته راځو ناستو میلمنو سره به هم خبرې کوو او ډاکټر حیدر علي صاحب به هم په ټلیفون باندې اخلو. تاسو به موږ سره جی. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او ضیاء الله افریدي صاحب موږ سره ضیاء الله صاحب تاسو خو 13 ورځ پریس کانفرنس هم کړی دی، خو په ابتدا کې تاسو د تحریک انصاف حصه وی بلکې د کابینې ممبر وی او دا هم ویل کېږي چې د وزیر اعلی صاحب ډېر نږدې وی تاسو. نو دا په دې اوس چې تاسو د کرپشن خبرې کوئ نو دا کرپشن چې شروع شو نو دا چې تاسو په کابینه کې وی دا د هغې نه وروستو چې تاسو وویستې شوې یا تاسو سره اختلاف راغی د هغې نه وروستو دا شروع شو که نه مخکې دغه 2015 یا 14 یا د 2013 هغه یو څو میاشتې هغې کې هم څه داسې بدعنوانۍ وي؟ کاشف بھائی داسې دی جی چې څنګه تاسو وایي چې د کابینې زه بالکل د حکومت حصه وم او کلم د کرپشن خلاف چې کوم قانون جوړ شو ما اختلاف نه دی کړی، ما ووټ ورکړی، ما اسمبلی کې دغه کړی دی. خو هغه ټیم کې ما په خپل فورم باندې عمران خان تم او د پارټۍ نورو مشرانو تم خپل چې کوم ایشو هغه په صوبه کې به کېدل هغه ته ما ویلي دي
او د دې ټول نه غټ ثبوت دا دی چې کله په مایننګ کې وزیر اعلی او دغه خپلوانو غلط کارونه کول نو دغه اختلاف بنیاد باندې د دې د هغه احتساب کمیشن چې د دې په ډیکټیشن باندې چلیدو هغه زونیوم د عمران خان په موجودګۍ کې زما او د پرویز خټک تلخی وشوه هغه زه تھریټ کما او دا غینه په زما گرفتاری وشوه دا غو وجه وا چې ما وته داغه د کرپشن او داغه د اختیاراتو غلط استعمال په مایننګ کې چې څنګه تاوي چې تاویل ما بالکل ویلي دي په هر فورم می ویلي دي عمران خان د دې خبرو نور مشرانم ډیر خبرو نو ما خپل आवाज په هر ټیم چت کړو دا لکه څنګه چې اوس د تحریک انصاف مشر اعلان کړی دی او د 100 ورځو یو ایجنډا ورکړی ده دغه شان چې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړېده نو د 90 ورځو یو پروګرام ورکړی شو هغه وخت کې د دغه 90 ورځو په پروګرام باندې په دغه پلانینګ باندې په دغه ایجنډا باندې د تیارې لپاره څه حکمت عملی سوا او څومره تیاری شوی کاشف بھائی دا څه چې کله تحریک انصاف خپل الیکشن کمپین شروع کو د 2013 نو موږ ته بدا عمران خان او نور مرکزی قائدینو دا خبره کوله چې موږ د ملک د لپاره هر پالیسی جوړه کړې ده موږ سره ایکسپرت دي د صد عمر په شکل کې او داسې نور خلک به خول چې بھائی تاسو خپل تقریرونو کې دا وایي چې موږ بالکل تیار یو چې کله موږ حکومت او تو چت کو موږ به داسې زونه پاغي کې د 90 دن هم یو حصہ او ډیر افسوس سره چې کله بیا موږ د وزارتونو کلم دامونه واخیسته نو اول خو ما سره چې کوم د مایننګ ډپارټمنټ هغه هیڅ پروګرام نو د پارټي سره نو موږ خپل کار شروع کو د پاکستان د مایننګ پالیسی اول ځول افریدي جوړ کړو د ټول ملک اول مایننګ پالیسی او باغې لانچینګ ما کړو عمران خان به کېغو دا وجه دا چې موږ سره سنو نو یو نیم کال زما په مایننګ ډپارټمنټ کې په پالیسی د غي شفافیت د لپاره هغه پروګرام ایز ا منسٹر ما لانچ کړو دا سي د نورو محکمو د انرژي ان پاور کو ګوري هیڅ پروګرام نو خو ویلې چې موږ به دمر ډیمونه جوړو خو سپلاینګ سم منصوبه نه و ایون ایجوکیشن کې ته ایجوکیشن کې وګوره دی اوسم ناری وای چې بای د دې یو پروګرامو کا سایات شي تعمیر سکول جی پروګرام سکول جوړول پغې باندې به د دنیا نه یو دمره ما ته خو صحیح فکر نه خو دمره خبر شیم چې 34 کروڑ روپے چندرا غلی دا او 35 کروڑ په اشتهاراتو باندې لګیدلی هم د دې سکول لپاره تعمیر سکول پروګرام لپاره او د یو شوشا جوړه ک چې بای د دنیا د اورسیز پاکستانیانو چې موږ چندرا کې موږ سکول نه جوړو په دې ټوله صوبه کې به صرف یو سکول په دې پیښور کې په ټوله صوبه کې هغه تعمیر سکول پروګرام په دورانپور کې یو یا دوه کمرې جوړ شي نور هغه پیسې هم غیب شي خو خبر چې دی په سمره چندرا غونډه کړې ده او څه شو جی فقیر حسین صاحب یو راتلونکي ایجنډا د 100 ورځو ایجنډا او د 90 ورځو ایجنډا هغه د دې دواړو تجزیه د یو صحافي په حساب باندې د یو تجزیه کار په حساب باندې تاسو څه کوئ کاشف صاحب اول خو به خبرو کو چې د 2013 کې د دې ګورنمنت رالو پی ټی آی نو وزیر اعلی صاحب تاسو هم ناسوي په اسمبلی کې سپیچ کړو هغه کې درې خبره کړې د 90 ډیز لپاره چې په درې کارونه وکړو جی کرپشن به ختمو ګډ گورننس او ډیولپمنټس نو د 100 ډیز د دې موازنه به اوس موږ د 90 دن سره کو چې په 90 دن کې دې سکړې ځو بلکې زه هم چې د 90 دن سره نه کو د 15 کالو به خبره به وکړو د کرپشن دی وخت چې وګورئ د نیب خبرو کو نیب سره اته انکوایریز د کرپشن د دې حکومت د دې د اکنامک زون ډیولپمنٹ کمپنی انکوایریز روانه ده د پیډو پښتونخوا ارګنایزیشن ډیولپمنٹ د دې ګورنمنت روانه ده د بلین ټری جانچ پړتال روان دي ملم جبا سکیم روان دي دغه انکوایریز دي د کشان دي 15 نور کیسز دي دا خدا کرپشن دی چې کوم خبره کړ د 15 کال دی خو د 90 ډیز کړو هو دا میگا سکینډل دی د بلین سکینډل دی بل په گورننس به خبره کو ګډ گورننس څه ته وایي د حکومت چرالو دی چې کوم خپل ادارې جوړې کوي په کار دي گورننس دومره ټیټ ساتلې دومره بهتر نظم و نسق وي چې هغه سموثلی چلولې هغه کې دومره انټرنل د چې کوم بلو آیټ خلک هغه اوبلایج کولو لپاره بیا اختلافات پیدا شو د بس سٹارټ دغه نو کوم حامد خان نه چې هغه ریزاین وکړو دغه نه پس بیا د احتساب کمیشن بیا د دې بل چې کوم انویسټمنټ بورډ کې هغه د دې سېنیټر هغه
ریزاین وکړ وایس چیرمین و نعمان وزیر د خپل دغه نه ټیکنیکل ټیټه نه هغه 2-3 ادارو نه وکړل نعمان وزیر بل ریسنټلی هم ریزاین کړی د پیډ د بورډ اف ډایرکټر نه دغه شان دی بیا لکه ډېر داسې شیزونه دي د ګوډ ګورننس دي څه خبره کوي سینیئر بیروکریټس چې کوم دي هغه اوسه پورې د ګورنمنټ کې نه اګنور دي 10-12 داسې بیروکریټ چې 15 کاله بالکل دي اګنور ساتلی دي چې کوم بلو آیډ دي هغه ته 3 4 عہدې ورکړي او د هغې بیا دا حالي چې ډپارټمنټ چې څنګه ضیا صاحب خبره وکړه چې پالیسي مو اوسه پورې نه جوړ په یو افسر ته چې د 3 ډپارټمنټ په حواله کې به څنګه وکړي بل خبره به زه تاسو دا ښه ده چې رایاد شوه راته دي چې ابتدا کې رالو نو دوی چې مونږ څنګه ضیا به وي چې مونږ به ډپارټمنټ ښه کوو پالیسیز به کوو دي ورکینګ ګروپس جوړ کړي او بالکل مختلف ډپارټمنټس دپاره ایون ورکینګ ګروپس هایر ایجوکیشن دپاره د یونیورسټیز دپاره جي او ښه قابل خلک یې هغه خو دا څه چلو شو د هغې ریکمنډیشنز هغه صرف کاغذونو پورې محدود پاتې شو نه هغه ریکمنډیشن مخې ته راله نه هغه د ورکینګ ګروپس چې کوم نور سفارشات دا کړي دا خو د دې د ګوډ ګورننس خبره د ډیولپمنټ خبره به وکړو ډیولپمنټ څه پوزیشن دی 15 کاله تیر شو جی نو دا 3 خبرې چې دی کم کړی وی دا حقایق دي دا 3 خبرونه تاسو ما کم ډیټیل درکړو دا په ریکارډ باندې موجود دي نو ته په 100 ډیز کې ته به کې پی خیبر پښتونخوا په الیکشن کې د پنجاب خلکو ته د سن خلکو ته به جمال ته کې ډیلیورز کړي څنګه تا ډیلیور کړي دا حقایق خدا دي ما چې ته بیان کړم ضیاءالله صاحب دا چې کومه دعوه ده چې د پولیس اصلاحات او خلک هم دا مني چې یاره په پولیس کې بدلون راغلی دی د پولیس په رویه کې بدلون راغلی دی د پولیس په مختلف چې کومې شعبې دي بیا د پولیس د محکمې په هغې کې ډېر زیات ډیولپمنټ شوی دی دغه شان حکومت دعوه کوي د صحت په شعبه کې هم دعوه کوي د تعلیم په شعبه کې خو تاسو وایئ چې یاره تعمیر سکول یا دا یو څه نه خو د حکومت دعوه داره چې په لکونو ماشومان دا د پرایویټ سکولونو نه راله سرکاري سکولونو ته او زما خواهش خو دا زه به بیا یو ځل د خپلو کتونکو دپاره ووایم چې موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې د تحریک انصاف څوک نه څوک مشر موږ سره دلته کینی ډاکټر حیدر علي صاحب موږ سره کمټمنټ کړی دی چې د ټلیفون د لارې به موږ سره شریک وي خو تر دا دمه پورې له هغوی سره هم موږ په رابطه کې کامیاب شوي نه یو بهرحال کوشش کوو چې هغوی راشي او خپله خبره وکړي جی ضیاءالله صاحب کاشف بھائی د 100 ورځو ایجنډا کې تاسو که خیال کړي په سټیج باندې داسې یو مقرر تقریر مو کو او ناسته مو ډېر نږدې د عمران خان او جهانګیر ترین سره ارباب شهزاد صاحب زموږ سابقه چیف سیکرټري د پېښور اوسېدونکی دی د پېښور اوسېدونکی ډېر شریف سړی نو زه ډېر داسې ما دپاره ډېره تجسس او د حیرانېدو خبره دا وه چې هماغه چیف سیکرټري او هماغه چیف سیکرټري خپل خط لیکلی و چې بی پرویز خټک کرپټ دی او دا د غلط کارونه یې کړي دي نو زه نه پوهېږم چې عمران خان یا خو ارباب شهزاد ورته ټیک سړی نه ښکاري یا پرویز خټک لکه دا په یو کې هغه سړي چې د پرویز خټک خلاف الزامات لګولي وو د 100 ورځو ایجنډا کې هغه یو ډېر هغې ورکړی نو بل د 100 ورځو ایجنډا دا په کې پی کې امپلیمنټ شوې ده چې کوم اعلانات یې په دعوه خو د هغوی دا د تحریک انصاف د قیادت دعوه همدغه ده چې دا کومې خبرې موږ کوو دا په خیبر پښتونخوا کې تاسو چې د سکول د ایجوکیشن خبرو کا تاسو ما د دا ووایي چې یو نیم لک ماشومان پرې ما ته د شافرمان د عاطف د شوکت یوسفزی یا د پېښور یا د صوبایي کابینې داسې وزیر د وزیر اعلی وسی چې هغه په ګورنمنټ سکول کې داخل وي نو موږ به وایو چې بھائی ایجوکیشن نظام ډېر اعلی شوی دی بهترین دی که د دې بچي په سرکاري سکول کې نه نو څنګه دا تعلیم ټیک شوی دی دا کم سکول ټیک کو کم نظام ټیک شو کومه پالیسي ټیک شو د دې خپل بچي په بیګن هاوس کې په سیټي کې په انګلند کې په هغه کې سبقونه وایي نو دا زموږ نظام ټیک دی زه خو نه ګڼم چې دا که اله به ټیک شوی وی چې په نمبري سکول کې د شافرمان بچی داخل وي اله به ټیک شوی چې په مردان په مایارو کې د عاطف بچی داخل وي په سرکاري سکول کې اله به ټیک شوی چې نوخار په مانکی کې د پرویز خټک 900 سبق ویلې نو داسې ګپ دی دا ډرامه ده دا صرف د فیسبوک پورې ده او کاسمیټک داوی نه د کی شک نشته چې زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس تاریخ بادر نډر او ایماندار افسران دي هغه کې د دې کمال نه دی پولیس همیشه د دهشتګردو خلاف مختلف پولیس کې مختلف اصلاحات شو د مختلف ادارې جوړ شوې د اف آی آر اندراج هغه آسان شو آنلاین هم شو دغه شان په یو موبایل ټلیفون په میسج باندې د خلکو خلاف کاروایانې باقاعده داسې جی آنلاین اف آی آر خو بالکل ګپ دی او داسې اف آی آر نن هم نه کیږي
اول به ورشي بیا باغ کې داسې ډېر مثالونه د محکمه مال حوالې سره ډېرې زیاتې دعوې دي. په هغې تاسو سره خبرې کوو. فقیر حسین صاحب ضیاءالله صاحب یو خبره وکړه، د چیف سیکرټري صاحب د خط خبرې وکړه. په دې حکومت کې که موږ وګورو نو سرکاري افسرانو بیا چیف سیکرټرن خو درې بدل شو او مختلفو افسرانو هغې استعفاګانې ورکړې. آیا دا د دې په شا به دغه خو نه چې بیروکراسي بیا د حکومت د سیاسي خلکو په لار کې خنډ جوړیږي او دې حکومت چې کم خلک په لار کې رکاوټ جوړېدل هغه یې خوا کړي دي؟ کاشف صاحب بیروکریټس هم زموږ د سوسایټۍ یو حصه ده. تاسو چې هغې ته ریسپیکټ ورکوئ، عزت ورکوئ، نو هغه به ستاسو ما که شانتې سموتلی تېر د ان پي دور به وکړو، هغې وخت کې بیروکراسي ډېر سموتلی کار کړی. نه خو زمونږ په ترکیه کې همیشه دا خبره کېږي او زمونږ سیاسي خلک کوي چې یاره دا د بیروکراسي د سرخ پیتې ښکار شو، دا بیروکراسي موږ ته رکاوټونه چې بیروکراسي سیاسي خلک کار ته نه پرېږدي. تاسو چې څنګه خبر وکړه ضیا صاحب هم خبر وکړه ارباب شهزاد که اختلاف راغلی سی ایم سره اگر لیټر شته ټول ارڅ شته هغه څه اصولي دغه په ورکر ویلفیر بورډ کې چې کوم اپوینټمنټ کېدل د هغې چې کوم سیکرټري د هغه چې کوم رپورټس وو هغه ورته ویلي چیف سیکرټري ورته ویلي چې یاره دا شیزونه لرکې خو په هغې باندې سی ایم صاحب په هغه سړي باندې چې چا خلاف انکوایریز شوي اوس خو هغه نیب نیول هم دی طارق اعوان صاحب خبره به زه وکړم نو په هغه باندې د دې دواړو اختلاف دغه شوي داسې نور د گورننس ایشوز باندې و چې هغه به چیف سیکرټري ورته وویل چې لکه سیم اختلاف یو بل خبره په دې باندې و چې ضیا صاحب ته وپتې چې سی ایم صاحب وویل چې ډایرکټ سمریانې به ما ته رالیږئ پوه شي سیکرټریان او چیف سیکرټري دا شیزونه میزونه نو د بیروکراسي د سیسټم چلولو یو طریقې کار چې ته هغې طریقې کار نه دا کېږي نو خامخا بیا بیروکراسي یا سیسټم چې به کوم دی هغه بیا خامخا ریزسټنس کوي نو دا څه شیزونه وو چې دوی ډېر په جلدبازۍ کې روان وو دوی د ذهن کې یو سوچ او یو آیډیا وه چې یاره بس مونږ به دا په لږ ټایم کې به ډېر شیزونه وکړو هغه شانتې نو هغه سیسټم چې کوم دی هغه جوړولو کې خامخا ټایم لګي او دوی د جلدبازۍ نه کار اخیستو د هغې په وجه باندې چې کوم بیروکراسي وه چې کوم سرکاري افسران هغوی سره اختلافات د دې پیدا شو اوس هم ما چې څنګه تاسو ته مخکې وویل چې ډېر افسران دي 12-13 سینیر افسران دي چې هغه صرف په دې وجه په دې 15 کاله کې دي پوسټینګ ورته ورنکړو چې په هغې دا دغه چې دوی د ان پي وخت کې پکې پوسټونه پاتې شوي نو آیا دا خو خبره نه ده دا خو بیروکریټس دي ستا په حکومت کې به وي د ان پي په راتلونکي به وي نو دا پیک اینډ چوز والا خبره وه د هغې په وجه باندې په بیروکراسي کې هم د هغې ډسهارټ شوي دي افسران دغه شوي نو بیا خو خامخا چې دا شیزونه میزونه راځي هغې به خامخا مسئلې چې څنګه تا وویل چې هارډل کریټ کوي نو په خامخا چې ته اوس یو طرف ته کارنر کې یو افسر کارنر کې یو سیکرټري کارنر کې هغه بیا تا سره څنګه سموتلی وچلېږي ضیاء الله خان د محکمې عمل خبره موږ کوله او که وګورو نو دا دعوه هم شوې وه او خلک هم دا وایي چې یاره بعضې څیزونو کې تبدیلي راغلې ده پټواریانو به پیسې اخیستې په فرد رئیستو باندې به هم پیسې اخیستې شوې د هغې دپاره باقاعده فیس مقرر شو چې کم نرخ و کم ریټ شو هغه په پټوارخانو کې هغه ډسپلی کړي شو تاسو نه ګڼئ چې دا یو یعنی کم از کم یو کار خو شروع شوی دی داسې دی جی دا د پټوار وي مونږ کمپیوټرایزیشن کو جی د کرونو په ټیکې ورکړې ده هغې کې هم هغه کنټیکټ کې هم 2 نمبرې شوي دي هغه وخت کې چې کوم یې بیارو د پرویز خټک ډېر قریبي هغه داسې کمپلین ورکړی وه چې هغه خپل بچی هم پکې امپلای وو او بیا هغه زما په خیال څه ملګرو ریټایرډ افسرانو څه کیسو جوړه کړې وه هغه یو کمپني وه کمپیوټرایزیشن بیا هغې فنډ هغه یې سیمبیار داسې بینک کې خو چې بیا بچی پې برتیم کو لکه هغه یو ډېر عجیبه کیسه خو نه کمپیوټرایزیشن شو ماغه پټواري ناستې اوس دا خبره کوي چې فرد روباسي انتقال خو غټه خبره وي ته د عمران خان په فیس روباسي که د زما په فیس روباسي لکه دا یعنی پټوارخانو کې اوس دا خبره کېږي بالکل جیم دا خبره چلېږي پټوار اوماغه پټواري دی اوماغه د عمران خان په فیس کې او په هغې کې فرق دی بالکل عمران خان فیس دا دی چې هغه بیا داسې چې هغه بیا ما پته نه لګي چې چندې له پکې ځي که څه چل کي پټواري خو لکه د هغې دوه خبرې چې نه ډېر کم یو د عمران خان صاحب فیس چې دی نو هغه زیات دی که نه د پټوارخانې خپل چې فیس دی هغه زیات دی د پټوار فیس سرکار فیس دی جی اب جمع کې او بیا بناستي عمران مطلب چې سختی جوړه کړې دا وي نو مال فیس ډیر راکړه چې بیا مخکې زم ورسوم او طالب زر فردر جی لکه هغې یو قسم اسې هوایي هغې جوړه کړې نور نه کمپیوټرایزیشن شته نشې شته هماغه پټواري ناستې هماغه منشیان ورسره دي پټواري صاحب خپل خوبونه کې منشي وي چې بی اورګه هغه صاحب به راځي او بیا که لس ورځې پس او بانا او دوره او تحصیلدار دوره نشته نو شی هماغه روان دی زوړ چې کم زوړ نظام و کمپیوټرایزیشن ونه شو هغه چې موږ به وایي چې بی کمپیوټر موږ به خپلو تقریرونو کې ویل چې بی کمپیوټر کې به کور کې به کلیک ورکوي انتقال به کېږي هغه نه هغه کمپیوټرایز نه کور والا انتقال هغه بلکې اوس هم
زیب او سلامونه بګې د پټواری سے او خپل فیس داخل کې د عمران خان نو بیا بسته انتقال کی. فقیر حسین صاحب د موجوده حکومت یو څو کارونه دا هم وکړو بلکې زه دا کړم چې ښه کارونه وکړو د کارونو د تیزولو دپاره بهترۍ راوستو دپاره مختلف بورډز مختلفې ادارې جوړې کړي لکه که موږ وګورو د صفا اوبو د صفایۍ دپاره WSSP جوړه شوه دغه شان بورډ اف انویسټمنټ جوړ شو دغه شان د اکنامک زون خبره تاسو کړه دا جوړه شوه دغه شان د KPOGTCL دا جوړې شوې نو تاسو نه ګڼئ چېرې دا یعنی ټیک ته کمی بیشی هم شته خو بعضې ښې ادارې هم جوړې شوې دغه شان که د هسپتالونو موږ وګورو نو د هغې د خودمختارۍ او د هسپتالونو د ټیچینګ هسپتالونو ته د هغې ته د اختیار ورکولو هم یو اقدام وشو. کاشف صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یو ویژن و د دې خلکو ادارې خو جوړې کړې ټیک شول اکنامک زون ډیولپمنټ کمپني جوړه شوله KPOGCL هم جوړ شولو پیډوم ریارګنایز شوه داسې نورې ډېرې ادارې جوړې شوې خو بیا د هغې آوټپوټ څه زه بیا د گورننس خبره وکړم گورننس که ستا مضبوط و تا به دې آوټپوټ به دې ادارو ته ما ته دا وایه چې KPOGCL څومره په دې 15 کاله کې ریونیو جنریټ کا صوبایي حکومت خزانې کې څومره پیسې ادا کړي خرچې پې څومره شوي دي ما دا رایټ ټو انفارمیشن لاندې درخواست ورکړی دا شپږمه میاشت ده ما ته انفارمیشن نه راکوي KPOGCL بلکې بټوین د لاین ما سره رابطه کړې چې ما ته دا درخواست واپس ما په صرف دا غوښتي دي چې تاسو خرچه په دې 15 کاله کې څومره شوې ده او تاسو څومره تیل او ګیس ذخیرې دریافت کړي او د هغې نه څومره ریونیو صوبې ته راځي دغه شان دی پیډو څومره بجلي تاسو پیدا کړې ده خرچې مو څومره شوي دي یوازې جوړې ادارې جوړول نه دي ټیک شو تا ادارې څه جوړ خلک خو دا هم وایي که نه چې تا ادارې صرف دې دپاره جوړ کړي چې خلک خپل خلک پرې وبلایج کړي په 13 لکه روپۍ تا خلک راوستي دي کېنولي دي ټیک شو کېنه او په 13 لکه راوله په 20 لکه راوله خو هغې آوټپوټ سره ورکوي دا صوبه غریبه صوبه ده په وفاقي حکومت ټول انحصار کوي تو ښایه چې ستا دا ادارې جوړې شوې د دې آوټپوټ څه دی بجلۍ نه څومره روینیو راله صوبې ته د آیل اینډ ګیس نه څومره راځي انویسټمنټ بورډ تا وایي چې زه دغه بیروني سرمایه کار راولم درې انویسټمنټ روډ شوز یې کړي دي د هغې آوټپوټ سره وته څومره راله په کروڑونو روپۍ دی په چکر او دوبۍ او کراچۍ او لندن او دا ټول دغه شیزونه کړي څو شولو آوټپوټ څه رالو دا د دې گورننس د 15 کاله کې په کار دی چې دغه شیزونه خو دا دی خولی وی که څه خو یې شو کړی وی چې ټیک شو انویسټمنټ شو روډ شو موږ دومره بیروني انویسټمنټ روډ دلته کې دی به تاسو وجه څه ده اوله صاحب وجه څه ده چې د دې دومره یعنې په چاینا کې هم وشولې بهر ملکونو کې هم وشولې په اسلام آباد کې وشولې د هغې باوجود بیروني سرمایه کار دلته تیار نه دی داسې جي تاسو وګورئ جي یو کرخانه نه لګېدلې دوی خو 100 پوینټ ایجنډا او دا دلته کومه کرخانه ولګېده بند کرخانې بند شوې د دې وجه دا ده چې دوی خو دا وایي چې موږ رایټ مین فار د رایټ جاب پر شکه کې به اکنامک زون جوړیږي کاشف صاحب جوړیږي بجې کاشف صاحب خبرو ما خبره ده کیږي دی وی ضیا صاحب ډېر خپل پوینټ دا کو کارخانه د دې خپل سېنیټر صاحب دی نه خپل بزنس شفت کو پنجاب ته لاهور ته وځه دا چې دی وی چې عمران خان وی چې رائټ مین فار د رائټ جاب وجه دا چې کی پی ازمک چې کوم هغه یو نیبزدو په پنجاب کې کرپشن کړو د جهانگیر ترین سړی و د علیم خان دلته راولګلو سیو په هتار کې ټول پلاټونه جهانگیر ترین ولیم خان واخیسته نور دا غیله راوسته وغه نه به هم نیو نور بل ایسه غونو شو مخکې اسلام کې پی ایس مکو ماغه د یو سړی په لس لکه ټول خپل کسان پرويز په خپل برتی کړی دي ساسد عمر را لګلی دي د کی پی او جی ډی سی ایل سی او 25 لک تنخواهي صرف سیلری بیا نور چې کوم غدي د مطلب د ریونیوز سم کوی تا ډیولپ یو کوی دا لغنو شو نه فیکټری جوړه شو د ریفاینری او تنخواه او ریونیو د پیډو والا نه هل سړی سپریم کورټ نه هل کو چې کوالیفیکیشن د پیډو په باندې نو لکه دا د دې خپل خلک راوستو بلایج کی دوه لپاره ادارې جوړ کی خو ادارې تباہ کی ګوره جی تاسو د WCSP خبرو کا په سٹارټ کې یو کارپوریشن او داغي ایڈمنسټریټر او رشید خان مونږ پېښور کلین یو مهم شروع کو او 10 کروڑ روپے صوبائی حکومت اناؤنس کی هغه ایڈمنسټریټر ته زننم خراج تحسین ورکوم په یو میاش کې ټول په خوري صفا کو او وخت WCSP نو او هغه نه د پی ټی آی یو واوا جوړ شو او چې بیا کله مونږ میټینګ کولو حساب مکو نو مونږ ته پوسو چې سمره پیسې ولګي دغه 10 کروڑ زه په زه پاتې ارباب شهزاد چیف سیکرټری نامه ولا ورکو بیا هغه سړی لا جی رشید خان لکه دا کارپوریشن او WCSP کې د یو افسر 5.5 لک تنخواه ګاډي ډیر
او صفایي هماغه دی ادارې جوړې شوې خو ریزلټ زیرو دی صرف برته لکه زه دا وایم چې بھئی پرویز خټک ته دا ویلی چې هغه کلاس 4 چیف منسټر هغه برته ډېرې او ترقي او د صوبې سوچ کم کړی هغه داغه دا خواهش چې برتی دی وشي ادارې د برتې لپاره جوړ کړي د صوبې د ترقۍ لپاره نه د صوبې د تباہی لپاره نه که برتی کیږي خدام د دې صوبې اوسیدونکو د څوک بیروزګار ځوان به بالکل چې غریب سړی بچي برتی دي شي برتی شي خو اداره خو چې کار مو کی کنه بوج خو جوړ نشي لکه دا وزیرو تاسو کې یاد شي جی ټي ایس یو سمره اداره ولی نیلام کا او که د ترانسپورت او انډستری وزیر دا پرویز خټکو دا خو تیر حکومتونو د تیر حکومت خبره و د ویژن خو ماغه دی دا خو بدل شوی نه دی او د بی آر ټي پیښور د پیښور تر غټه منصوبه ده پیښور د بالکل غټه منصوبه خو زه دا ګورم چې مستقبل کې بعد دا بی آر ټي با د پیښور د پاره د تباہی یو سبب جوړیږي ځکه چې پلان شوی ډیزاین شوی غلطه بل دا برازي چې دا به نیلامي کیږي دا به ماغه شان لکه جی ټي ایس تا یو شل کاله چلیدل اداره هغه نیلام کا ولې نیلام کا جی ټي ایس خبرو کوم ځکه چې ګورنمنت نشو چلولې او د دلته ربون روپو کړ دی واغستو دا هغه بچلې تاسو دا څه ګرځي جی الله صاحب خبرې کوو ګرانو کتونکو ډېر افسوس سره دا خبره کوو چې موږ بار بار د کمټمنټ باوجود رابطه کوو د تحریک انصاف مشرانو سره هغه موږ سره په لاین باندې ناراضي خواهش زمونږ دا دی چې تحریک انصاف ذمہوار خلک هغه خپل خبره وکړي وړاندې ځو خبرې ترې کوو او کوشش زمونږ روان دی خو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو به موږ سره ویلکم بیک ویورز ګرانو کتونکو خبرې ترې زموږ روانې دي او زه به یو ځل بیا ووایم چې زموږ کوشش روان دی چې ډاکټر حیدر علي صاحب مراد سعید صاحب علي محمد خان صاحب شاه فرمان صاحب ټولو سره زموږ رابطه شروع ده خو څوک هم موږ سره په ټلیفون د لارې پروګرام کې شریکېږي نه او ډاکټر حیدر علي صاحب کمټمنټ هم کړی بهرحال فقیر حسین صاحب یو دعوه دا هم به چېرې خان صاحب ویلي و چېرې قرضې به موږ نه اخلو په خپلو وسایلو بلکې خپل وسایل دا به سیوا کوو او دلته به داسې موقع پیدا کوو چې خپل وسایل هغه موږ جنریټ کړو او هغه په دې ولس باندې ولګو کاشف صاحب ډېر ښه پوښتنه مو وکړه د دې حکومت د ان پي حکومت چې ختمېدلو په خیبر پښتونخوا باندې چې بیروني قرضه وه غیر ملکي قرضه وه هغه زما په خیال سره 300 ارب روپیه زیاته وه جی اوس چې کوم صورتحال دی د فاینانس ډپارټمنټ چې کوم اعداد و شمار دي افیشل دي هغه اوسه پورې دي چې کوم قرضه ورسوله 533 بلین ته ورسوله تاسو دې نه موازنه وکړئ اوس ریسنټلی دی یو بل اګریمنټ کړی دی اے ډي بي سره د پاور سیکټر یو دغه زما په خیال سره هغه هم 70 بلین قرضه د هغې یو پروجیکټ دپاره اخلي دا هم ایشین ډیولپمنټ بینک سره هغې سره ده نو دا تاسو اندازه واخلئ چې دا بس کوم ځای ته سټرنث رسي او دې په وجه باندې د دې قرضو په بوج باندې به زموږ صوبه په راتلونکي وخت کې څومره متاثره کېږي فقیر حسین صاحب یو سوال بل هم دی او تاسو چونکې د ډېر وخت نه بجټ باندې هم ستاسو نظریې او د فاینانشل چې څومره دا افیرز دي په دې باندې اے ډي بي دغه دپاره هم قرضې ته تیاره ده د زموږ بي آر ټي دپاره هم قرضې ته تیاره ده تاسو وایئ چې پاور سیکټر کې هم قرضې دپاره تیاره ده دغه قرضه چې راځي په دې کې خو فیډرل ګورنمنټ هم د هغې پکې ګارنټر تاسو نه ګڼئ چې یاره بیا فیډرل ګورنمنټ هم په دې کې ذموار دی ځکه چې هغې ولې بیا د داسې سکیمونو د داسې منصوبو ګارنټي ورکوي چې یاره هغه قابل عمل نه هغه فیزیبل نه کاشف صاحب دا فیډرل ګورنمنټ چې ګارنټي ورکوي هغه د صوبایي حکومت په ریکویسټ باندې ورکوي او الریډي د دې حکومت هغې باندې دا الیګیشنز و چې فیډرل حکومت موږ سره تعاون نه کوي نو دا شیزونه میزونه د پولیټیسایز کول هم دپاره دي دا کوي نو هغه د هغې مجبوري وه د فیډرل ګورنمنټ چې دې ته دا شیزونه ورکړي فیډرل ګورنمنټ صرف ګرانټر دی پلانینګ او دا ټول شیزونه میزونه چې کوم دي که نه دا د صوبایي حکومت کاري بله خبره تاسو وکړه نو که پي سي 1 جوړېږي که هر څه عادي کړي خو بیا امپلیمنټ کولو مسله راځي امپلیمنټ کولو کې د دې حکومت چې کوم دی هغه اهلیت چې کوم دی هغه بیا چیلنج کېږي خو ما چې څنګه خبره وکړه تاسو د قرضو والا د قرضو والا ډېر سیریس ایشوز ده په کار دی د دې حکومت چې کوم د فاینانس منیجرز وو هغې دې سټاپ کړی وی هغې ته دې ته لاره ښوولی وه چې لکه دومره چې ستا وس نشته ته ولې په صوبې باندې بیا د قرضو بلکې دا دي چې کوم ویژن و تا چې څنګه وویل چې موږ به بیروني قرضې به نه اخلو دا کچکول نو دا خو کچکول تا لکه نور هم غټ کړی دی کم دی ته ورسره نو دا به داسې چې هغه زوړ به مات کړي نه وي بیا غټ به راغستي جوله صاحب یو خبره بله وختي هم ذکر وشوه افسران که یا اخوا کېږي استعفا ورکوي چاته
خو د تحریک انصاف اهم شخصیات مشران ذمہوار خلک تاسو د یو سینیټر صاحب خبره وکړه هغوی په هغه ادارو کې چېرته د بورډ ممبر دی چېرته د بورډ آف ګورنرز ممبر دی هغې نه وځي او د هغې نه استعفاګانې ورکوي د دې څه وجه ده داسې جي دا لکه هغوی ډیکټیټرشپ غواړي که نه جي ریفټ راشي د افسرانو سره د هغوی اوس بورډ آف انویسټمنټ مطلب څه دی کارخانهدارو سره تعلق که نه جي نو چې هغه پرېږدي نو د هغه سټیک و پکې د هغه څه داسې ایشو به وي چې هغه کول غوښتل یا هغه به جهانګیر ترین پکې ډېر انفلوئنس دی هغه به ورته هډل جوړ شو نو هغې وجې نه هغې ته جدا شو دا شی دا چې څومره ادارې دي چې تاسو لکه کې پی ای زموږ شو او جي ډي سی ایل شو بورډ آف دا د دې نه نه چلیږي دا صدعمر او جهانګیر ترین چلی د هغې خپل سټیک خپل هغه دي هغې وجې نه د دې زموږ د مقامي صنعتکارانو سره اختلاف راشي د بینک اف خیبر حوالې سره خبره کیږي چې هغه هم د پی ټی آی د یو اهم شخصیت رور په هغه کې شیرز اغستې دي بالکل جی د دې د پرایویټایزیشن د هغې چې ما خیال فکر حسین صاحب ته دی د هغې چې کم کرته درته دی راشد خان د عمران خان هغه سړی ملګری چې جمایما هغه ټول بینک هغه چلیږي ټول بینک د هغه د قرضو ورکولو منظوري هغه یو ډمی ایم ډي دی اگر د بینک سربراه د بینک ایم ډي جوړول چې داغه نه خو نشي جوړ دي عمران خان خو خپل تقریر کوي چې میں نے چپړاسي تک نه رکھ نو هغه راشد خان څوک دی هغه دغه د ټولو نه زوړو قریبي مرګره ته خبر بینک ټول نظام د راشد خان پلاس کې دی لکه دغه دا خبرم دروغ کیږي چې بې معنی هیڅوک نه ساتلی هغه په بورډ اف ډایریکټر په ایچ ایم سی کې دی هغه په زمون کور په ټول فاینانس ډیل کوي لکه د خزانه اختیار هغه سری چې کوم ځای کې د پیسو کیسه میسي یا به راشد خان هغه کوي نو مطلب مې دا دی چې زموږ کور سکینډل هم تاسو ته پته ده میجر صاحب په یو غټ هغه ایچ ایم سی کې هم دغه د فاینانس په طرف باندې دغه اختیار دی راشد خان او خیبر بینک کې چې کوم نیب انکوایری کې هغه کې چې کوم سکینډل دی د قرضو یا د شیر خرڅولو یا د خیبر بینک هغه حصص چې کوم هغه خرڅ کړي دي دا خو وروسته راځي دا ما مخکې ملو چې د خیبر بینک نه به بینک اف پنجاب د حمیش خان والا سټوري جوړیږي الله دې نه کړي چې داسې شي ځکه چې دا زموږ د غریبي صوبې داسې بینک و چې هغه د صوبې یو بیک بون و د ملا تیرو هغه دا دې ته اوس کینسر لګېدلی دی دا په کینسر بیمارۍ کې مبتلا شوی د راشد خان او د پی ټی آی په شکل کې آخر کې به دا د حمیش خان د پنجاب بینک کی سبتی جوړیږي فقیر حسین صاحب د بینک اف خیبر حوالې سره مختلف معاملات تاسو هم کتلی دي څومره حقیقت ته پدې کې وی چې شیرز ډیر زیات اغستې شوی دي د پی ټی آی یو مرکزی مشر د غرور وی اغستې دي کاشف صاحب زه د بینک اف خیبر خبرو کوم چې دا څنګه ضیاء صاحب وایي چې دا د صوبې واحد مالیاتي اداره ده خو د ما چې په دې کیریر کې اوسه پورې وکتل درې حکومتونو ما نورم کتلي د جرنالسټ په دې واحد حکومت کې دا و چې د بینک اف خیبر ساک په دو باندې ولګېدو کوم وخت نه شروع شو چې د منسټر او د ایم ډي یو بل پسې د کرپشن اشتهارات په اخبارونو کې خبر را لواغه هم سرته ونه رسېده پته ونه لګېده چې څوک ګناهګار او څوک بې ګناه بل دا دی اوس نیب انکوایریزم کوي چې دوی کوم اپاینټمنټ کړي دي د بینک اف خیبر په هغې باندې د بینک اف خیبر چې کوم په بینک اف خیبر باندې هم انکوایري روانه او د نیب انکوایري روا کړی ریکارډ یې ته وړی دی د اپاینټمنټ دا لکه د دې په ساک باندې ډېر دی چې خلکو کوم اکاونټس دي هغه به پیسې وباسي هغه به دغه کړي بل د بینک اف خیبر چې کوم دي چې کومې قرضې ورکړي دي هغه چې کوم دي نان پرفارمینګ لون ورته وایي هغه اوس شپږ اووه اربه روپو ته رسېدلي د هغې ریکوري نه کېږي هغه هم د هغې په وجه فاینانشل دا شیزونه میزونه مسلې دغه کېږي بل چې څنګه د راشد خان خبره وکړه هغه ډېر زیات مؤثره دی په بینک کې چې څه معاملات کېږي د هغه دا بغیر د هغه نه کېږي د بورډ اف ډایرکټر ممبر هم دی هغه په ټول چې کوم ډیسیژن کېږي هغه په هغې باندې اثر انداز کېږي د گورننس په بیا زه خبره وکړم بینک اف خیبر ایم ډي څومره امپورټنټ پوسټ دی اته میاشتې وشوې اوسه پورې په ایکټینګ چارجز باندې لکه واحد مالیاتي اداره ده د صوبې دغه ده او تا هغې باندې چې کوم کی پوسټ دی د ایم ډي هغه تا اوسه پورې خالي ساتلی دی که نه څه د وجې چې پیک اینډ چوز والا خبره ده د هغې دپاره خو تېر ورځو کې کابینې منظوري ورکړې وه د یو کابینې منظوري ورکړه اوسه پورې نه شوی اپاینټمنټ او د سیف الله نوم یې ورکړه سیف الاسلام هغه بالکل هغه د سیف الاسلام کیسه دا ده چې سیف الاسلام اول په میرټ باندې راغلی بیا پکې انټرفیرنس وشولو د تحریک انصاف یو ډېر غټ مشر دی تاسو په پروګرام کې ذکر هم وکړو هغه خپل رول راوستو دپاره لابینګ وکړو هغه پروسس یې رکاو کړی
دا بل چې کوم ضیاءالله صاحب نوم واغوستلو د پکې سرانداز شو پروسس تقریبا 2 میاشتې سټاپ و بیا چیف سیکرټري فاینانس هغوی ورته کلیر وویل چې که تاسو دا په میرټ چې کوم سړی راغلی دی سیف الاسلام که دا نه اخلی نو بیا موږ تاسو سره په دې کې بالکل دا ټول پروسس موږ تاسو سره بالکل اګري کېږو نه موږ به ځان د دې پروسس نه وباسو نو اخري صوبایي حکومت په دې مجبور شو چې د سیف الاسلام نوم یې په کیبنټ کې د منظورۍ دپاره دا خو اوسه پورې ضیاءالله صاحب تاسو چې تېر ورځ کوم پریس کانفرنس کړی دی او د ډېر زیات زما په خیال 36 ارب روپو د سکینډل تاسو خبره کړې ده نو د دې څه بریک اپ شته چې یاره دا په کوم شعبه کې شوی دی د 36 ارب روپو دا جی بالکل جی دا 2016-17 کې 401 ارب روپے محکمو ته هغه شوي په هغې کې ډایرکټ د هغې محکمو مختلف ضلعي ادارې چې کومې دي پکې هیلث ایجوکیشن انرجي اینڈ پاور ایکسایز اینڈ ټیکسیشن انډسټریز لوکل ګورنمنټ سی ان ډبلیو دا ټول دا مین چې کوم محکمې دي دا پکې دا فلحال د دې هغه شوي دي په هغه کې 1352 ضلعي ادارې د 1352 کې صرف د 111 آډټ شوي دي 111 کې 134 ارب روپے خرچ شوي په هغې کې 36 ارب روپے غبن شوي که دا د 1352 محکمو 1200 اوس هم پاتې دي 1200 اوس هم پاتې دي هغه 1200 مطلب 8% محکمو شو او که د 1200 وشو نو کېدای شي په 400 ارب کې 300 خوړلي او دا 1 ارب به لګېدلي دا صرف د یو کال آډټ رپورټ دی که د سړو د 5 کالو شو نه بیا په دې صوبه کې چې دا دومره ادارې کار کوي د انټي کرپشن اداره کار کوي د اف آی اے نظر په دې باندې وي نیب غونته کې اداره د هغې په دې باندې نظر دی وجه څه ده چې بیا دغه دی خو جي یو ډرامو کا خپل احتساب جوړ کو نو نیب بیا هلته ودرېدو چې بهی به د دې اداره شته هغه خو دي خلکو دنیا کمپلینټونه ما خپله ورکړو د دې خلاف ایکشن نه کېدو ځکه خو احتساب د دې په انټي کرپشن کې وزیر اعلی خپل هغه سیکورټي والا منشي ډي اس پي نو څو زیب الله کسبله هغه کې نو له هغه به د ډیکټیشن کول دا ونیسه دا منیسه چا به انویسټیګیشن نیب اوس راوي شوی دی دا به نیب خامخا تپوس کی تروړ د پاکستان هغه شروع کړی دی اوس نیب تاسو چې په پریس کانفرنس کې مطلب دغه ما نیب چیرمن ته ریکویسټ کار د چې نیب ته باقاعده درخواست ورکړي کوم طریقې کار دی نیب باندې باندې ولې بالکل جی پاکستان پیپل پارټي قائدینو سره زما مونږ نیب ته درخواستونه ورکړي دي مونږ نیب چیرمن ته پرونه ما ریکویسټ وکړو نن مو ته ریکویسټ کوم دلته ډي جي صاحب ته هم ریکویسټ کوو چې بھائی دا د دې د کرپشن اوس وزیر اعلی چې څو پورې په کرسۍ ناستي نو هغه به اثر رسوخ استعمالوي پکار دی چې دا گرفتار شي بیا د تحقیقات شروع کړي چې دا کله ونیوي شي د ډېر غټ سکینډل روانې دي تحقیقات شروع دي د دریای کابل باندې یو غټ د 18 روپو یو دیوال یو ډرامې شروع کړو چې نو خار ډېر دیوال جوړ شوی په سین کې ګټ چې وي نو خار بچ کو مغه نو خار بچ کې دوه غنو عادت د بچی ټیکا د بچی ټیکا دا غي بچ دا د ترقی سوچ نه د پیسې سوچ دي دا ټیکاداری سیستم د چې به زه ټیکا والم او هوا ورکم چې زه ترقی کوم نو تاسو به دا وګورئ دا د 18 ارب روپو چې کم د دریای کابل د پروټیکشن هغه دی اکانیا چولو غیبدل دا یو غټ سکینډل روان فکر حسین صاحب یو انوایرمنٹ لپاره د ماحول لپاره یو ډېر لویه منصوبه شروع شوې د بلین سونامي ټری کوم ځای ته ورسېده دغه منصوبه بلین ټری سونامي پروجیکټ خو روان دی خو لکه اوس چې کوم منیجرز دي د هغې سره دا یره وه چې صوبایي حکومت خپل ټنیور ختموي د پی ټي آی څه پلانینګ کېږي نو زما په خیال چیف سیکرټري په دې باندې میټینګ کړی دی اوس داسې فارسټ ډپارټمنټ هم دې پلانینګ کوي چې دا پروجیکټ چې کوم دی اوسه پورې په ټوټل زما په خیال 12 ارب 50 کروڑ روپۍ خرچ شوي دي دا پروجیکټ دی 2020 پورې 12 ارب 50 کروڑ او دا ټول د 100 پیسو پروجیکټ دا اوس دی وایي دا پلان کړی چې ټوټل په دې باندې موږ 13 ارب روپۍ لګو او 2020 کې به دا کمپلیټ کوو او چې کوم ډاکومنټس چې کوم عدد شمار دی په هغې مطابق 15 کروڑه پودې چې دي ورته وایي دا موږ لګولي دي او په دې کې 12% ډیټ شوي دي دا ټول شیزونه دي او د هغې دپاره دوی اوس پلانینګ کوي چې یاره دا موږ جاري وساتو بل چې کوم حکومت راځي چې دا په هغې باندې اثرانداز نه شي دا پروجیکټ موږ ته یا ختم نه کړي یا سټاپ نه کړي یا نور څه انکوایریز په دې کې دغه نه کړي چې دا سموتلی موږ
جی ګرانو کتونکو خبرې اترې زموږ د دواړو میلمنو تاسو اورېدې ډېرې خبرې پکې نوې مخې ته رالې ډېر د زړو هم اعاده وشوه او یقینا چې د بعضو سره به اتفاق کیدی شي او د بعضو سره اتفاق نشي کیدی خو زه به یو ځل بیا ډېر افسوس سره دا خبر وکړم چې موږ د پرون نه کوشش کوو چې دغه پروګرام کې موږ سره د تحریک انصاف ذمہوار خلک کینی موږ سره شامل شي موږ سره په دې کې خپل موقف پیش کړي او کمې خبرې اترې چې وشوي یا کم اعتراضات راله پکار وه چې د تحریک انصاف نماینده موجود وي یا د صوبایي حکومت څوک ذمہوار کس موجود وي او هغه د جواب کړی وي بیا هم دا فورم د تحریک انصاف مشرانو دپاره حاضر دی او چې کله هم هغوی غواړي په دغه موضوع باندې هغوی دلته خبرې اترې کولی شي خو اوس د پروګرام وخت هم د اجازت راکړې د الله په امان